آخري د اشغال ټیم و او چې کله دوی اشغال د دې ځای نه ختم سو نو په دې وخت کې د بدري لښکر مجاهدین هغوی ډایرکټ داخل سو دا ټول میدان یې تصفیه کړ خو دا د الله رحم ده اوس فی الحال هم دلته د بدري لښکر مجاهدین 314 قطعه هم موجوده ده په ټوله ساحه کې تت شوې ده او دا د الله لوی احسان دی چې دغه اخره ورځ استقلال دغه افغانان پسې پیدا شو دا د الله یو لویه مهرباني ده او د شهیدانو وینې قبولې سوې او هغه د یتیمانانو اوښکې الله قبول کړلې ځکه دغه استقلال الله پاک موږ ته راکړ ولس ته څه پیغام لري؟ ولس ته دا پیغام لرو چې دغه ولس موږ تاسو ټول دغه ملت خلک یو همدغه ملت کې به انشاءالله ګډ ژوند کوو او دغه ملت به په کډه باندې جوړوو او ویل کېږي چې دلته امریکایانو داخلي عسکرو ډېر سامانالات تخریب کړي چې په هغې کې تحریم ډېرې دي دا خبر د کومه ځای حقیقت لري؟ نو دغه خبره خو چې کله موږ بېګا تصفیه کوله چې ومکتل یقینا دوی هغه هر څه خراب کړي ول که بعضې موټرو ته ورونه اچول تیارې خرابې کړي دي او وسایل ډېر خراب کړي ول نو خو انشاءالله چې کله دغه ملت د موږ سره وي او دغه ملت بیا هم دغسې قرباني ورکړي الله پاک به د هر څه برابر کړي تلاحظون أن هذه الطائرات كلها بالعشرات 200 طائرة